أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او وړیالۍ خاورې وړیالیو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو او کشرانو ډېر سلامونه. بله ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پښتونخوا وطن د بڼ یو ډېر خوږژبی شاعر او د خپل وطن د ستونزو او د خپل وطن په مسایلو خبر انسان ګران ګیلمن وزیر په ډېره ناترسي په سپینه ورځ ووژل شو. د پاکستان واکدارانو، د پاکستان پریس، د پاکستان ټلویزیون په دې خبره هیڅ کوی ونه خواړ، نه یې باک به وکړ. د ګیلمن وزیر ګناه به دا وه چې د خپل وطن د مسایلو د ستونزو د ګیلمن وزیر داسې په ناترسي وژنه نه یوازې د دوی د کور، د دوی د کلي، د دوی د ټبر یا د دوی د سیمې خبره ده، بلکې دا وژنه د ټول پښتونخوا وطن د سجنو نارینه ټولو انسانانو لپاره د تشویش، غم او ډېر ژور فرهار خبره ده. پښتون ولسونه، پښتونخوا وطن له زمانو د دې بچي، د دې ښاغلي بچي په دې ګناه کې تورو تنبو ته، ګولیو ته او مرګونو ته مخامخ شوي دي چې دوی د خپلې خاورې اختیار، د خپلې خاورې واکداري، د خپلې خاورې خپل اختیار، د خپله باچي غوښت. لیکن نن هغه وخت تېر شوی دی چې د پښتانه قام بچي به خلک داسې په ناترسي وژني او تورو تنبو ته به یې سپاري. ډېر انسانان په دې له سره خبر نه وو چې ګیلمن وزیر شهید د کوم کلي دی، د کوم هیل دی، په کوم ځای کې اوسي، لیکن په کوم انداز چې دی د قام پر ننګ ووژل شو. له اسلام آباده تر بنو پورې په لکونو انسانانو چې ټول د پارټۍ هم نه وو، ټول د قام هم نه وو، د سیمې هم نه وو، په لکونو انسانانو په ډېره سره ګرمۍ کې په توره شپه بیا ګرده ورځ دی د جنازه بدرګه کړه او دا ځوان شهید یې خپل وطن کلي ته ورساوه. دا د تاریخ جبر دی چې پښتون قام په دوه ملکونو کې ویشل شوی دی. کله که په دې کې د ګیلمن وزیر نه خلک په دې ګیلمن دي چې په دې کې د افغان کلمه استعمال شوې وه، کلمه بار کارول شوې وه. دا د پښتونخوا وطن لپاره ګسر ناولده خبره ده نه. مشهور د غزل بابا زموږ شاعر حمزه شینواری چې د پاکستان په ډېرو لویو ادیبانو کې شمارل کېدی، د پاکستان په ډېرو لویو مجلسونو کې پکې ناستی، هم دا کلمه په دې انداز استعمال کړې ده. وایي ما ټیټ ورته مکه زما سر نه ټیټېده، شاید زه په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. خوشحال بابا په سپین ږیرتوب کې د ځوان زوی چې څه وخت په خدای مرګې مړ شو، نو له غریبه یې دا شعر پرې دره ویلی دی چې کشکې ځوان زوی د افغان په ننګ کې مړ وی، نه چې ګور لره روان دی له تلتکه. پر دې خبره بچیان وژل چې پلانۍ دغه کلمه استعمال کاروي، دا د دنیا کې طی خبره د انساني ژوند به دولتونه د لوی تحقیق بعد، د لوی دغه بعد اخلي. دارنګه په کوڅو کې د انسانانو مرګونه دا نه د برداشت دي نه د دغه دي. پښتون په پاکستان کې دا غواړي، پښتون سلمان مراد له چترانه نیولې بیا دغه پورې چې کوم پښتون ته د آنلاین د رباسین پورې په دې کې د مشر کوم ولسونه پراته دي، دا ټول د پښتنو سره برابر حقدار دي. د دوی ګناه څه ده؟ دا ګناه نه ده، دا ضرورت دی، دا د دوی انساني حق دی، دا د دوی اسلامي حق دی، دا د اقوام متحده دغه مطابق د دوی حق دی، د پاکستان د آئین کې د دوی حق دی چې پر کومه خاوره دوی اوسي، الله پاک چې کوم نعمتونه په دې خاوره کې پیدا کړي دي پر هغې باندې لومړی حق د بچیانو دی. دا ګناه که ګیلمن وزیر په دې خلک وژني او که دغه کوي د پاکستان ناپوه واکداران د اقتدار په نشه کې لیوني شوي انسانان که دارنګه کار کوي په
په زور کلي کوي، نتیجه یې دوی ولیدله. پښتون ولس ډېر لوی ردي عمل ښکاره کړ. موږ د پاکستان واکدارانو ته دا وینا کوو چې مهرباني وکړئ، د اور سره لوبې مه کوئ، خلک مه تنګوئ، بچیان مه په عذابوئ. خلکو بچیان له دې دپاره نه دي راوړي چې پر معمولي خبرو به یې ته وژنې. د خلکو احتجاج تاسو ولیدئ، د خلکو مرسته دا وکتله. موږ پاکستان کې پښتونخوا وطن ولسونه، د پښتونخوا وطن ولسونه معنا چترالیان، ګلګتیان، دلته ګوجر، دلته هندکو سپیکینګ انسانان، دا ټول د موږ سره اوسي، زموږ په وطن کې دي. موږ څه غواړو؟ موږ د پاکستان په حکمرانۍ کې خپله برخه غواړو. پاکستان آزاد شوی دی پر 14 اګست. په دې حکمرانۍ کې چې کومه برخه د پنجابي ده، د سیندي ده، د بلوچ ده، د هر چا ده، موږ په خپل حکمرانۍ کې حق غواړو. دا زموږ حق دی، انساني حق دی، جمهوري حق دی، او زموږ د پاکستان په آئین کې دا زموږ برخه جوړیږي. موږ خواست نه کوو چاته. موږ پر خپله خاوره چې الله پاک کوم نعمتونه زموږ په خاوره کې پیدا کړي دي، زموږ پلار او نیکه ساتلي دي، پر هغې باندې زموږ د بچیانو حق، پر د سیندي وسایلو د سیندیانو حق، پر بلوچ وسایلو د بلوچانو حق، پر پنجابي وسایلو د پنجابیانو حق. موږ د چا سره کرکې نه کوو. پاکستان کې د ډیورنډ د نیولې د راپټکه پورې پښتانه دلته په دې عمل کې یو خبره واضح ده، په دې به خلک نه خبر کېږي. په دې کې یو پښتون ځوان وایي، که د پښتون هره پارټي وایي، هر کارکون وایي، پښتون په دې عمل کې د غلام په حیثیت نه اوسېدل غواړي، او نه دلته دا ملک داسې جوړ دی چې څوک بادار دی، څوک غلام دی. د ګیلمن وزیر شهادت ډېره لویه درنه پیښه ده. موږ په دې پیښه کې د خویندو، د مور پلار، د خاندان سره پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځان شریک بولي، د پارټۍ د ملګرو سره ځان شریک بولي. دا پیښه دی الله پاک د پښتون ولس د اتفاق او اتحاد سبب وګرځي. خدای دې وکړي چې پښتون ولسونه لاس وله ورکړي. پښتانه لیوني نه دي، پښتانه پاگلان نه دي چې جنګ له په ګوډو روان دي. لیکن د 21مې صدۍ تقاضا دا ده چې راسئ یو جمهوري پاکستان جوړ کړو، په هغه کې ټول ولسونه سره برابري، د هر ولس پر خپلو وسایلو اختیاري، د دې د منتخب پارلمان د طاقت سرچینه، او دا چې موږ په دوه ملک کې پراته یو، په دې به خلک موږ ګرموي نه. موږ د افغانستان سره نور دغه نه غواړو. په افغانستان د افغانستان استقلال، د افغانستان ارضي تمامیت، دا په کار دی چې د ټول همسایګان ومني، ورسره دغسې، او که پر افغانستان باندې د چا اعتراضونه شته، دا اقوام متحده په مخ کې ورسره کښېني، په جنګ، په اپریشنونو خپل پوځیان د خپلو بچیانو سره جنګول، خپل د پوځ افسران، د خپل پوځ سپایان د خپلو ولسونو په وجه یا دوی وژلول یا غجول، دا هغه خارجي خطرناکه اجنډا ده چې دې وطن ته جهاني جنګونه راوړي. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ فوج ته هم وایي، د پاکستان واکدارانو ته هم وایي، افغانستان واکدارانو ته هم خواست کوي، د ایران واکدارانو ته هم خواست کوي چې مهرباني وکړئ، خپل عقل سره شریک کړئ، جهاني غویمنډ، جهاني بربادي دې سیمې ته مه راوړئ. موږ د ګیلمن وزیر په دې غمجنه پیښه کې د کور سره، د پارټۍ سره، دغه سره چې نه وای مړ، نه وای شهید شوی، ډېره وشوه. لیکن اوس په ګیلمن وزیر ګیلمن ځکه نه وي چې پښتون ولس، پښتونخوا وطن ولسونو د لکونو په تعداد د جنازې ته وژه ورکړه، او د انشاءالله دی به نور ګیلمن نه پاتېږي. دی زموږ د وطن په شهیدانو کې د لوړې درجې شهید دی چې په هغې په جنازه کې تر هر چا ډېر لوی تعداد د افغانستان او پاکستان په جنازو کې بل چا نه دی کړی. ورور دې خوشحاله، خدای پاک دې د خاندان ته، د بچیانو ته، خویندو ته صبر جمیل ورکړي. الله پاک دې د وینې د پښتون ولس د اتفاق او اتحاد پیدامه کړي. خدای دې وکړي چې د پاکستان ناپوه حکمرانان چې د زر او زور په نشه اخته دي د دې لیونتوبه راوګرځي، او د اپریشنونو پر ځای د مجلس د ډایلاګ لاره واخلي. الله پاک دې د خاندان ته صبر ورکړي، خدای پاک دې جنتونه ورکړي. ډېره مننه، عزیزانو، همت وکړو، کوشش وکړو، اتحاد وکړو، اتفاق وکړو،
او داسې پیښو مخه به د نیولو لپاره یو قامي یووالی جوړوو. امید الله توفیق په مخه